الله اکبر. تم ښېرا وکړه زه به هم ښېرا وکړم. راسئ ټول امین ووایاست. اله العالمین اللهم یا الله، اللهم يا رب السماوات والأرض، اللهم يا رب جبرائيل وميكائيل وإسرافيل، اللهم يا رب آدم ويا رب النوح وإبراهيم وموسى وعيسى ويا رب محمد صلى الله عليه وسلم. إله العالمين، إله الأولين والآخرين، إلهنا وإله ورب كل شيء. إله العالمين داردمان هلاك يا الله. چاسي دي رسول الله ملت پسپک سترګ کتلی دي، چاسي دي رسول الله قبر ته پسپک سترګ کتلی دي، چاسي حرمين وشريفين ته إلهنا دي تا حرم ته پسپک سترګ کتلی دي، إلهنا دي تا دي حرم قدر تر پخو لاندې کړل. إله العالمين هلاکی کړه. إله العالمين دي تا دي حرمين وشريفين په خاطر، دي تا دي محمد رسول الله په خاطر يا رب العالمين، دي تا دي خاتم النبيين په خاطر. دغه پلار، دغه لور، دغه ښځه، دا ډمان په دې مجلس کې چې ورسره ناست دي اله العالمین هلاکې کړه، اله العالمین هلاکې کړه، اله العالمین هلاکې کړه. کله چې د رسول الله صلی الله علیه وسلم د ابو جهل مقابله سوله، ابو جهل لاړل د کعبې شریفې پوښې داسې ونیودل. کله چې د رسول الله صلی الله علیه وسلم او د مکې د کفارو د مشرکینو مقابله سوله، ابو جهل لاړل د کعبې شریفې پوښې داسې ونیودل. ویا الله ما په محمد باندې کامیاب کړه. الله اکبر، الله اکبر. نن په پښتنو کې یو ابو جهل پیدا سوی ده، د رسول الله ملک ته یې د وسیو بې ناموسیو هیرامنډي راوړله. هغه وایي زه ښېرا درته کوم، ما ته به د پاکستان پښتنو په تاسو کې غیرت شته؟ غیرت لرئ؟ ایمان لرئ؟ پیغمبر منئ؟ دا کس مردار کړی خونې د ما په غاړه ده، دا فامیل مردار کړی خونې د ما په غاړه ده. خلاص یاست په دنیا او آخرت کې جنې خلاص یاسته. دا مردار کړی دا خلق. نو د الله بندګانو تاسو اوس موږ غیرت لرو په دین، ما خو هم تور څه غیرت لري. ای د پاکستان پښتنو